बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद लरम چې تاسو روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې دوستانو لور تیر تلاش کې ډیر زیات ظلم شوی زیاتې شوی او شپږ کسانو ته چې هغه کې مور پلار او څلور بچي شامل او زهر ورکړل شوی دا که ملزم څوک دا چې چا چې وته زهر ورکړل شوی دا راخرا شوی دی خو پولیس دومره همت نه کوي چې هغه ملزم گرفتار کړي دا ملزم څوک دی د باره کې ټول اهم معلومات په دې ویډیو کې شریکام او کا تاسو ټولو اهم معلوماتو باندې ځان خبرول غواړي مونږ ویډیو ځان ستر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه د مونږ چینل مخه ځان سبسکرایب کړئ ټلې نشان دی وي تاکه مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغه ته په اسانه سره ملاوي شي دوستانو دا واقعیا لور دیر تلاش وا چې شپږ کسانو ته زهر ورکړل شول هغه ډي ایچ یو هسپتال کې زیر علاج نن هغه ټول مړ شول د قاتل پولیسو ته معلوم شلو خو پولیسو دومره همت نه کوي چې هغه ویر شي او دا قاتل گرفتار کی ولې چې دا قاتل چې دا د غربت ده دوی د غربت د لاسه مور پلار اول خپل بچي وته او هغه نه بعد خپل زهر خوړلی بیا څوک هغه کور ته راغلی او چې کله هغه حالات وکتلو نو هغه هسپتال ته ورسولو الله پاک په دې دنیا باندې نیک کسان هم پیدا کړی دي او یو انسان چې دومره مجبور شي چې هغه خپل بچي خپل لاس سره وجني هغه ته خپل لاس زهر ورکي ولې چې هغه سره د روټي پورا کولو پیسې نشته رزق واده خو الله پاک کړی دا و دوستانو کوم مسلمانانو خپل وخت باندې زکات استلا د غریب کورجنی چې خرڅيږي نو هغه پسې صرف ایوا واجبي چې مونږ خپل زکات په ټیم باندې نو باسو که مونږ خپل زکات په ټیم باندې ایستله نو داسې واقعیات به مونږ د معاشرې کې نه پیدا کېدله نه رونما کېدله چې کوم کې داسې یو مور او پلار پیدا شي چې هغوی خپل بچیو ته خپل لاس زار ورکوي یو مور او پلار دپاره دا یو ډېره زیاته سخته فیصله وي چې هغوی کوي ولې چې هغوی ته پاته وي چې مونږ چې په دې دنیا باندې پاتې نشو نو دا مونږ ماشومان چې دي دې باندې به خلک مزې اخلي دوی باندې به خلک ظلمونه کوي دوستانو دی واچې باندې هغوی زارو خوړل او د دنیای فانی نه رخصت شلو اصل حق نه وخت چې دا هغه د خلک د حد پرې مجبور کړل چې چا چې 2 وخته روټي خوړله او هغوی خوشحالو هغوی اوس هغه 2 وخته روټي دومره یا خو خلک مزدوري پورې ځان رسي یا هغه نه واپس رسي دوی دومره غټي چې لارې خریاو کی هغه نه بعد واپسې کی هغه سسنه بچي اول خو چې مزدور لاړلو مزدوري به وکړه نو هغه سم لګي پیسې بچت شوي او چې مزدوري ته زی رزي هغه پیسې نه بعد